عزتمنو دا ورستی سپاره کې د سورۃ فجر رسته آیت دی. پدې کې الله جل شانه د مرګ په وخت کې مؤمن مسلمان ته خطاب کوي. الله پاک د دنیا په دې ژوند کې مونږ ته څه حکمونه راکړي دي او دغه سدا یو امر او یو حکم د مرګ په وخت کې دی چې سړی ژوندی وي نو الله پاک دته امر کوي د موږ اقیموا الصلاة چې تاسو موږ قائم کړئ. دته د ایمان امر کوي یا ایها الذین آمنوا آمنوا تاسو ایمان کلک راړئ. دته د زکات امر کوي الله پاک وآتوا الزکاة تاسو زکات ورکوئ. دته د حج امر کوي الله جل شانه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. او کله دته د روزې امر کوي الله پاک یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض شوې ده. مونږ او تاسو نه الله پاک د دنیا پر ژوند کې او په دې حیات دنیوي کې الله پاک سره مطالبه کوي. دا د بندګۍ مختلف احکام د دې تعلق د عبادتو سره دی او د دې تعلق د معاملاتو سره دی، لین دین او د دې تعلق د معاشرت سره دی، کور کورواله او کله او گاوند په دې کې به وخت څنګه تیرې او د دې تعلق د اخلاقیات سره دی. ستا به څنګه اخلاق وي، څنګه به د خپل مسلمان ورور سره سلوک کې، خپل خپلوانو سره به ستا رویه څنګه وي. نو دا الله پاک په دې ژوند کې وختن په وختن زمونږ او تاسو نه غواړي او مونږ ته حکم راکوي او مطالبه کوي. دې ته ویل کېږي حکم او احکام د الله پاک او د هغه خطاب. چې کله انسان د دنیا د ژوند تیر کی د هر څومره چې د 40 کاله یا 80 کاله یا زیات او کم د مرګ په وخت کې چې کوم مؤمن مسلمان وي او ټول ژوند د الله جل شانه په بندګۍ کې تیر کړی وي دته الله پاک د مرګ په وخت کې یو خطاب کوي. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معنی دا ده چې اے نفس مطمئنه د مؤمن مسلمان نفس او دا غرو ارجعي الى ربك تخپل رب طرف ته واپس شه راضیه مرضیه په دې حال کې چې ته د الله پاک ناراضي او مرضیه الله جل شانه د تا ناراضي. فادخلي في عبادي او بیا ورته فرمایي چې زما په بندگانو کې داخل شه وادخلي جنتي او زما جنت ته داخل شه. دغه خطاب او دغه حکم دغه نفس ته کېږي چې څه وخت دغه د مرګ وخت نږدې راشي. په دې کې الله جل شانه یو د مرګ په وخت کې چې کوم نه یو واقعه د مؤمن مسلمان سره دغه کیفیت سوي دا ذکر کوي او دویم الله پاک د مؤمن مسلمان لپاره یو بشارت او زیری ذکر کړی دی په دې آیت کې او دریم الله پاک مسلمان او مؤمن نفس ته یو انعام ور کوي په آخرت کې داغه انعام تذکرې کړی دی. د دې درې سيزونو په اړه کې مختصر خبر عرض کول غواړم. هغه لومړنی سیس چې د مرګ په وخت کې د مؤمن مسلمان کیفیت سوي او هغه واقع سي زما عزتمنو کله چې یو داسې کس چې هغه خپل ژوند د الله جل شانه د مرضی مطابق تیر کړی وي او د الله پاک پر رضا کې خپل ژوند ټول صرف کړی وي د چې کله مري د مرګ په وخت کې
د ده جدا کیفیت وي. او هغه کس چې هغه نفس کافره وي، یو کافر وي یا یو فاسق فاجر وي او نافرمانه وي د الله پاک، د هغه د سا په وخت وتو په وخت کې د هغه کیفیت جدا وي. کوم یو نفس چې مسلمان وي او مؤمن وي، د ده چې کله سا وځي، د سا وتو نه مخکې د عالم بالا فرښتې او د جنت مناظر دا ورته الله جل شانه ښیي. احادیث مبارکو کې راځي چې د روح قبض کولو دپاره فرښتې دغه نفس مؤمن څخه راځي څه وخت، نو دا انتهایی حسین او جمیل شکل و صورت کې راځي. او دا د لرې نه چې کله دا فرښتې را روانې وي، نو دغه مؤمن ته دا ښکاري. هغه منځ کې چې څومره څیزونه دي هغه ټول الله پاک د ده په مابین کې او د فرښتو په منځ کې لرې کړي او د لرې نه ده ته ښکاري. هغه لکه د ستورو په شان دغه فرښتې پړه کېږي او ده څخه ورو ورو نږدې کېږي او راځي. دی د لرې نه د هغې حسن جمال ته ګوري او د هغې ښایست ته ګوري. او دغه منظر په دغه مؤمن مسلمان نفس باندې ډېر زیات ښه لګي. ځکه بعضې خلک داسې وي چې د سا وتو نه لږ مخکې د هغه نظر چې کوم نو هغه په یو ځای باندې نظر درولی، او بیا چې کله سا وځي نو هماغسې هغه سترګې پاتې شي. دا هغه کیفیت وي د سا وتو نه ړومبی چې دی هغه ګوري هغه منظر ته، هغه حالت په ده باندې ښه لګي. او الله جل شانه د سا وتو نه مخکې د سره دا معامله ځکه کوي چې انسان کله په دې دنیا کې ژوند تیر کړي، نو 40 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله یا 100 کاله ژوند چې کله تیر کو، د دې دنیا نه بیا د ده زړه ډېر په مشکل باندې کېږي. هر یو کس د خپل ګریوان کې وګوري او ځان سره د سوچ وکړي چې زه د دې دنیا نه ځم، نو دی د خپل نفس دا نه برداشت کوي چې دی د دنیا ته نه پاتې شي او دی نه لاړ شي. دغه وجه ده چې د مرګ تذکره د چا په مخ کې دی وکړي، د خپل ځان نه خپل خپلوانې باندې خفه کېږي، او یا د چا د مرګ په باره کې د هغه ذکر کول چې ته به مرې، دا په هر یو کس باندې داسې لګېږي لکه د ټوپک ګولۍ او خیره، حالانکه د مرګ نه خلاصې نشته دی، هر یو کس به مري. د دې وجه دا وي چې د خپل ژوند ټوله حصه په دنیا کې تېره کړې ده، هغه په خپل خپلوانو کې، په دنیا په معاملاتو کې، په لین دین کې، په کاروبار کې، په خوراک سکاک کې، په لباس کې، او د استوګنې په کور او په مکان کې په دې کې دا وخت تېر کړی نه، د دې ځایونه د ده بیا زړه نه کېږي، نه نفس دې سره مخته شي. او دی مؤمن مسلمان، او د مرګ نه بغیر بل صورت شته دی نه. او مرګ چې کوم دی نو دا په منځ کې زما عزتمند د مؤمن مسلمان او د الله جل شانه دا یو پرده ده. د دې مؤمن مسلمان به د الله پاک سره ملاقات کېږي، دا مرګ په منځ کې یو حاجز دی، یو پرده ده، دا مرګ به خامخا راځي. او دی چې کله د دنیا نه لاړ شي او سا ورکړي، نو د به الله پاک سره ملاقات کېږي. نو د دې تعلق د ختمولو دپاره د مؤمن مسلمان د سا د وتو نه مخکې الله پاک د ده سره داسې معامله کوي چې دی د دنیا هغه کور او د ده خپل بچي او اولاد او د ده مال حال او څومره څیزونه چې وي، هغه ټولو نه الله پاک دا تعلق منقطع کړي او پرې کړي په دې شکل باندې چې ده ته هغه فرښتې په حسین او جمیل شکل کې الله پاک وښیي، او هغه ښکلي مناظر د ده د سترګو وړاندې شي. دغه وخت کې دی بیا دنیا او د دنیا په مال حال هېڅ پروا نه وي، هغه څیزونه ورته هېڅ هم نه ښکاري. دغه وجه ده یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. کوم یو سړی چې د الله پاک سره ملاقات او د الله جل شانه سره لقاء او مخامخ کېدل دا خوښوي، نو الله پاک هم دغه بنده سره ملاقات خوښوي. او کوم یو کس چې د الله جل شانه سره لقاء او ملاقات نه خوښوي، نو کره الله لقاءه، الله جل شانه هم د دې بنده سره لقاء او ملاقات نه خوښوي. دا حدیث مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، او پیغمبر علیه السلام چې کله دا بیان کو، نو د پیغمبر علیه السلام بیبي او زمونږ او د ټولو مسلمانانو مور حضرت عایشه رضی الله عنها تپوس کوي چې یا رسول الله کلنا یکره الموت، په مونږ کې هر یو کس مرګ څوک هم نه خوښوي.
او چې د مرګ نوم چاته وایي نو په هغه باندې ویښته ودرېږي. او د الله جل شانو د لقا او د ملاقات ذریعه دا خو مرګ دی. نو مرګ خو خپل یو سړی هم نه خوښوي، نو بیا د الله پاک سره لقا او ملاقات څنګه خوښوي یو کس؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د هغې مطلب او مقصد دا دی، مفهوم یې دا دی چې کله مؤمن مسلمان مري، دغه وخت کې د مرګ په وخت کې دی د سا وتو په ټیم کې دی فرښتې په حسین و جمیل شکل کې او د جنت او د جنت هغه ښکلي مناظر دی د هر څه ویني، د جنت باغونه، د هغې میوې، او په جنت کې چې الله جل شانو د دپاره کومې بیبیانې ایښي دي او کوم خادمان دي د هر څه دته ښکاري. دغه منظر ورته الله پاک ښیي. دی چې کله هغه څیزونه وویني نو د دنیا او د دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ورته داسې ښکاري لکه جیل، او جیل کې هیڅ یو قسم پاتې کېدل نه غواړي. هغه وایي زه څه وخت د دې جیل نه ووتې زر کور ته لاړم. ځکه یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دا دنیا د مؤمن مسلمان لپاره جیل لی قیدخانه ده او د کافر لپاره دا جنت دی. د دې وجه دا ده چې د مؤمن مسلمان لپاره کوم آسایش او کوم راحت او کوم انعامات او احسانات آلته الله جل شانو یخي دي په آخر کې، نو د دنیا د ژوند د هغې په مقابله کې داسې دی لکه جیل. د جنت چې کوم څیزونه دي هغه تاسو په احادیثو کې واورئ او وګورئ، او الله پاک د انسان لپاره مؤمن لپاره دا یخي دي. د دنیا د زندگی او د دنیا د ژوند د هغې په مقابله کې جیل ښکاري. د جیل ژوند څه؟ د جیل زندگی دا وي چې کوم ځای کې یو قیدي ته وویلی شي چې دلته به ستا شپه دې ځای کې به شپه تېرې، کوم ځای چې خلک بول کوي د اودسماتي په ځای کې ورته وویلی شو چې دې ځای کې به ته شپه تېرې، د دې نه علاوه بل ځای ستا نشته موږ سره، هغه ځای کې دی پروت شپه تېروي. او چې خوراک دته سره راځي، که هغه دال وي، که هغه بل یو شی وي، که هغه خراب شی وي، که ښه شی وي، دی دا نشي ویلی چې ما ته ښه شی راکوي دا زه نه خورم، زما معده کار نه کوي، دا په ما باندې صاف نه دی، د دې نه ډاکټر منع کړی. که هغوی ورته پکې یو داسې شی اچوي مثلا شګی ورته پکې واچوله دی انکار نشي کولی، او دی نه خوښوي لیکن هغه څیزونه دته ورکولی کېږي. د دې سره سره دی دا سوال کوي او تمنا کوي او غواړي او کوشش کوي چې څه وخت زه د دې جیل نه ووت. دغسې یو مؤمن مسلمان د ده ژوند دا خو په مونږ به ستاسو باندې د الله جل شانو ډېر لوی فضل دی. زمونږ عجز ته الله پاک ګوري، زمونږ کمزورتیا ته ګوري او زمونږ ایمانی حالت ته ګوري. که په مونږ باندې ذره غونې سخته راوسته نو بیا به خدای خبر زمونږ حال څه وي او زمونږ د خولې نه بیا څه کاوا کې روزي. او که چېرې کافرو باندې لغونې راحت راوسته زمونږ نه سیوای هغوی ته ورکړل نو زمونږ ایمانی حالت به دا وي چې مونږ وایو دا خپل ایمان مې پرېښود چې د دې کافرو په شان شوی چې دوی داسې ورکړي دا شی امام حاصل کړي. او نن سبا زمونږ د اکثرو حالت او کیفیت هم دغه دی. خپل ایمان د هغې اسایشو دپاره او د هغې د راحتو دپاره پرېږدو چې د دوی په شان زمونږ زندګي شی ژوند شوی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، قرآن پاک کې الله جل شانو فرمایي که چېرې دا یاره نه وی چې دا مؤمنان به ټول د کفر ته وانه وړي او ایمان ترک نه کړي، نو الله پاک فرمایي چې ما به د دې کافرو د هغوی کورونه، د هغوی د کورونو چتونه ته چې کومې پوړی خیږي هغه او د هغوی د ژوند ټولې بسترې او کټونه دا به مې د سرو د سپینو او چې څومره قیمتي څیزونه دي د هغوی به مې ټول جوړ کړي او د دنیا نعمتونه چې څه دي هغه ټول مې دی ته په دنیا کې ورکړي او دا ځکه چې دی دپاره آخرت کې اسم نشته دی، صرف دنیا ده. خو یره دا ده که یو سړی چې د هغوی معنی حالت دغسې دی او د هغه نظر په الله جل شانو په قیامت باندې نه دی، دی ګوري د یو کافر حالت ته وګوري او هغه په مزو کې وویني نو دی وایي چې دغه لار اختیارول پکار دي ځکه چې دی په مزو کې دی، دی په اعلی ځای کې دی، دته د دنیا ټول راحتونه دا میسر دي. یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. که چېرې دا دنیا او د دنیا مال و متاع د الله جل شانو په نږدې باندې د ماشي د وزر عمره وی نو بیا د یو کافر ته چې کوم دی نو ګوټو به نه وی ورکړي. عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې څه وخت مؤمن بنده او مسلمان مري دغه وخت کې د دنیا هغه تکلیفونه مزونه یې کړي وو، روژې یې نیولې وې، په ده باندې فقر راغلی و، د سره مال نو، د یو طرف ته منډه او بل طرف ته منډه، خو په هغې دی صابر او ایمان یې د لاس نه کله نو پرېښودی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په خپل ژوند کې راوستي او په هغې باندې دی روان و
د ده حالت دا وي چې دی کله د هغه آخرت هغه مناظر دی ویني، نو دغه وخت کې دی کوشش دا کوي چې زه دې ته زر لاړې فورا دغه ځای ته لاړې. دا هغه د حدیث مبارک مفهوم دی، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، چې کوم یو سړی د الله جل شانو سره لقاء ملاقات خوښوي نو الله پاک هم د سره ملاقات خوښوي. او دی د الله سره لقاء ملاقات ولې خوښوي؟ دی ځکه خوښوي، دی وایي چې ما خو خپل وس په دنیا کې کړی دی، د الله جل شانو سره مې محبت و، په الله پاک باندې مې ایمان و، د الله جل شانو په پیغمبر باندې ما ایمان راوړی و، قرآن کریم باندې زما ایمان و، د دې ټولو څیزونو سره زما عقیدت و، او د دې سره مې مینه وه، او د خپل وس مطابق ما چې کوم نین ورسه کړي دي، خپل اهلیه زما برابر، زما اخلاق درست، زما معاملات ټیکو خپل وس ما کړو، ما عبادات په خپل ځای باندې راړل، نو دی چې الله جل شانو څخه ورځي نو دغه وخت کې دی په دې شکل باندې ورځي چې الله پاک ما ضایع کوي نه، زما مال به نه ضایع کوي. ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه، او کوم یو سړی چې د الله پاک سره لقاء نه خوښوي ملاقات، نو الله پاک د ده سره ملاقات نه خوښوي، او چې نه خوښوي ورسره نو دی د ځان نه لرې کړي، د خپل رحمت نه یې لرې کړي او جهنم ته یې وغورځوي. او هغه سړی د الله پاک سره ملاقات نه خوښوي چې د دنیا کې خپل ژوند او خپل عظیمه سرمایه او خپل قیمتي وخت دا ټولې ضایع کړي. دی په حالت د ایمان باندې نو، د په فسق او فجور کې ټول وخت تېر کړی دی، او د الله جل شانو بندګي او طاعت د یې نه پېژندل چې د الله پاک احکام څه ته وایي او د هغه بندګي څه ته وایي. دې آیت کریمه کې الله پاک انسان ته او نفس مومن ته دا بشارت ورکوي، یا ایتها النفس المطمئنه، ای هغه نفس چې هغه مطمئن نفس دې ته ویل کېږي چې دی په دنیا کې په خپل ژوند باندې دی په اطمینان او دی بېچینه نو، دی چې په کوم حالت کې الله جل شانو پیدا کړی دی په دغه حالت کې دی چې کوم دی نو مطمئن او خوشحاله، او د ده کیفیت بیا داسې و چې د ده ګناه طرف ته رغبت نه کېدو، او چې کله به تېو شو نو په هغې باندې به دی خپېمانه. الله پاک دغه نفس ته فرمایي ارجعي الی ربک، ته خپل رب طرف ته واپس شه. واپس کېدل زما عزتمندو دې ته ویل کېږي چې یو انسان د یو ځای نه راغلی او بیا هغې ته واپس شي. لکه یو کس د کور نه راووتو بازار ته او جومات ته رالو، بیا د جومات نه دی واپس کور ته ځي، دې ته ویل کېږي رجوع، واپس کېدل. قرآن کریم په دې آیت کریمه کې الله پاک د واپس کېدو امر کوي. دې نه معلومیږي چې زمونږ او ستاسو او د هر یو مؤمن مسلمان خپل اصلي کور هغه جنت دی او الله جل شانه څخه دی. او آدم علیه السلام څه زمانه په هغه ځای کې وخت هم تېر کړی دی، او مؤمن مسلمان دې دنیا کې دې دپاره رالیږلی شوی دی چې دی خپل ځان د دې جنت د دخول مستحق وګرځوي. ځي به دی هلته کې، لیکن کوم یو سړی چې دی خپل ځان مستحق ګرځوي او دی وایي چې زه دې ځای ته تلل غواړم، نو دی به خامخا د هغې دپاره یو ملک ته چې سړی ځي د هغې ځای دپاره په لومبۍ پاسپورټ جوړ کړي، بیا په هغې باندې ویزه ولګوي، او د هغه ځای چې څومره ټکټ وي دی هغه والي، نو بیا هغې ته په اسانه باندې لاړ شي. چې کله یو انسان جنت ته واپس تګ غواړي نو دی په دنیا کې په دې شکل باندې وخت تېر کړي چې د هغې ځای د حصول لپاره څومره اعمال الله پاک فرمایي او کوم احکام هغه نازل کړي دی په هغې باندې خپل ژوند تېر. ارجعي الی ربک راضیة مرضیه، په داسې حال کې چې ته راضي او الله جل شانه د تا نه راضي دی. دې مطلب دا دی چې په دنیا کې انسان داسې طریقې سره وخت تېر کړي چې دی د الله پاک نه راضي وي، او چې کله دی د الله جل شانه نه راضي وي نو الله پاک به د ده نه هم راضي وي. د دې راضي کېدو مطلب څه دی چې دی د الله پاک نه راضي وي. زما عزتمنو یو ظاهري اعمال دي او یو زمونږ او ستاسو په دې سینه کې دننه الله پاک زړه اچولی دی او د هغې باطني کیفیت دی. دا ایمان د دې تعلق د انسان د باطن سره دی، په الله باندې ایمان وي، په فرښتو باندې ایمان وي، په آخر باندې ایمان دی، په انبیاو باندې مو ایمان دی، په کتابونو مو ایمان دی، او په ورځ د قیامت باندې او جنت او دوزخ او په حساب باندې مو ایمان دی، او په تقدیر مو ایمان دی. دې ته ایمان ویلی کېږي. دا د انسان دغه باطني کیفیت چې تر څو پورې نه وي جوړ، ایمان یې په زړه کې نه وي او دغه حالت یې نه وي جوړ، نو دا ظاهري اعمال ده په څه فایده نه ورکوي. دویم بیا د هغې نه پس دا ظاهري اعمال دي، مونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول او نور چې څومره اعمال دي، دا د اسلام احکام دي. بیا د دې دواړو تعلق د یو بل سره انتهایی قوي دی. نو چې کله انسان په دنیا کې وخت تېروي، د زړه کیفیت داسې وي چې دی د الله جل شانو په کړو باندې هر وخت راضي وي، او دی ګیلې معنی نه کوي د الله پاک په کارونو باندې. مثلا دی فقیر پیدا کړی دی، د سره مال دته مال نه دی ورکړی، دی په دې باندې راضي وي، غواړي د الله جل شانو نه دعا کوي چې یا الله حلال روزي مې نصیب کړي، اسینی چې په دې حالت کې زما ایمانی حالت چې کوم دی نو هغه بتر شي. خو دی په دې باندې ګیلې شکوې
او شکوې شکایت دا د چا هم نه کوي چې ما سره ظلم شوی دی، ما سره بد شوي دي، پلانکې په مزو کې د زه داسې حالت کې یم، دې ته ویلی کېږي راضي ژوند. په ده باندې بیماري راشي دی په هغې راضي وي، په ده باندې فقر یو تکلیف مصیبت راشي دی په هغې باندې راضي وي، د الله پاک نه د عافیت سوال کوي، خو په هغه باندې د ده رضا وي، زړه یې په باندې مطمئن وي. دغه طرف ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې اشاره کوي. د حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام هغه سید الرسل او پیغمبرو او په ټولو انبیاء کرامو کې افضل، د هغه د صحابو حالت ته تاسو وګورئ چې هغوی څنګه ژوند تېر کړو. حضرت عمر رضی الله عنه د هغه په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم ادر الحق مع عمر حیث دار. یا الله ته حق چې کوم دی نو د عمر سره سره بیایې چې کوم طرف ته عمر ځي هغه د سره حق دی. حالانکه دعا کول خدا سے پکار دی چې کوم طرف ته حق یا الله نو ته ما هغه طرف ته بوزي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په شان کې داسې دعا کړې وه. د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه خپل کیفیت ایمانی او هغه خپل ځان په دې انداز باندې جوړ کړی دی چې دی کوم یو عمل کوي او کوم یو کار کوي نو هغه د الله پاک د رضا نه خلاف نه وي. دی د الله په کړو باندې راضي وي او د هغه اعمال د الله پاک په هغې باندې راضي وي. لکه د دې مختلف واقعات دي، 12 مقامات داسې دي، هغه ټول خو زه تاسو ته بیانولی نه شم چې په هغه مقاماتو کې د حضرت عمر صاحب د مشورې مطابق الله پاک وحی نازله کړي ده. یو ځلې پیغمبر علیه السلام سره په ابتدا د اسلام کې داسې کېدل چې څنګه به سړي په مجلس کې ناست نو داسې به زنانه هم راتلې او د پردې احکام لا هم نازل شوي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله په دغه مجلس کې چې کوم مینو صحابه کرام هم ناست دي، خو په دې کې بعضې منافقین هم راځي او په دې مجلس کې ناست او په دې کې ازواج مطهرات او بیبیانې دا هم راځي او کینی. زما دا نه خوښېږي چې دا بیبیانې په دې مجلس کې ناست وي، زه وایم چې داسې مجلس کې نه وي، دوی دپاره بیل ځای وي او د دوی دپاره د پردې احکام نازل شي، دوی په کور کې وي. دې نه پس الله پاک دا وحی نازله که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او عام زنانو ته دا حکم رالو چې اوس تاسو په کور کې قرار ونیسئ او بهر ته به نه روځئ. د مونځ دپاره راوتل نشته، د جمعې دپاره راتلل نشته، د جمعې دپاره نشته دی، د بل یو کار دپاره راوتل نشته. خپل ضروریات هغه یو خو انتهایي شد ضرورت ته بیل شی دی، خو بهر ته ستاسو راوتل بند. دا د حضرت عمر رضی الله عنه د هغوی د چاهت او د هغوی د خواهش مطابق الله پاک دا وحی نازله کولی. د هغه نفس داسې جوړ شوی چې د هغه په نفس کې غلط خیال نه راتلو. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم په باره کې خبرې کولې. مقام ابراهیم هغه ځای دی چې په کوم ځای کې باندې په کوم کاڼي ابراهیم علیه السلام ولاړ او د کعبې تعمیر یې کولو، په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې مبارک پلم شته او هغه نن سبا چې څوک حج یا عمرې ته تللي دي په مطاف کې پروت دی، شیشه ترې نه چاپېره ده او پنجالۍ ترې نه تاو شوي ده په هغې کې دی. دغه مقام ابراهیم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه دا وویل چې یا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلی، کاش داسې وی چې دا مونږ د طواف کوم 2 رکعاته کوو، دا 2 رکعاته مونږ مقام ابراهیم سره کوو او په دې انداز مو کولی چې مقام ابراهیم د کعبې او زمونږ ترمنځ وی. دغه وخت کې الله جل شانه دا حکم نازل کو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، چې تاسو مقام ابراهیم ځای د مونځ وګرځوئ، دلته کې خپل مونځونه کوئ. کوم سړی چې طواف ختم کی د طواف د ختمېدو نه پس 2 رکعاته د طواف چې کوي نو هغه مقام ابراهیم سره کوي. دا حضرت عمر رضی الله عنه خپل خواهش ظاهر کو او الله جل شانه د هغې مطابق بیا وحی نازله کړه. دغه طرف ته یو ځلې حضرت عایشه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله ستاسو حالت هم عجیبه دی. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ولې؟ ورته وایي چې یا رسول الله ستا په زړه کې کوم خواهش راپورته شي تا هغه ظاهر کړي نو الله پاک ستا هر یو خواهش پوره کوي. د هغې وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام هغه ظاهر ده، د هغې خپل حالت او کیفیت داسې و چې د الله پاک په هر یو فعل باندې راځي او چې کله انسان د الله جل شانه په هر یو کړو باندې د هغه په فعل باندې راځي وي نو الله پاک بیا د سره د دې مرضۍ مطابق معامله کوي چې څنګه دی غواړي هغسې کوي، خو د ده په زړه کې بیا غلط سوچ او غلط خیال نه راپورته کېږي. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی عمران ابن حسین رضی الله عنه د هغه نوم دی. په هغې باندې یو د هغه په ژوند کې یو تکلیف راغلی او بیماري او شا طرف ته په دې اړخ کې چې کوم یو غټه دانه په باندې راختي و بدن باندې، خو هغه دانه دومره غټه وه
چې د هغې په وجه باندې دی په اړخ باندې اوستوني ستغ بلکل نشه سملاستې اپوټه به پروت اپوټه به ورته آرام ورتلو په سینه باندې او په خېټه او د هغې دانې د عذر د وجې نه چې کوم دی نو سم نشه سملاستې 22 کاله یې په دې حالت کې تېر کړي 32 سال 22 کاله تپوس ته چې به خلک راتلل نو عمران ابن حسین رضی الله عنه د مخ ته به کتل حالت ته به کتل نو حالت داسې و چې چا ورته کتی نه شو او چې کله به د هغه مخ ته کتل نو مخ به داسې و چې هغه به بلکل په هغه کې به د خوشحالۍ آثار او حشاش بشاش او ډېر ښکلی مخ به و لکه چې دی په دې خپل په دې حالت باندې ډېر زیات خوشحاله دی چا ته تپوس وکړو چې صاحب ستا یو طرف ته دا حالت دی دا مصیبت دی په دې کې ګرفتار دی او بل طرف ته چې موږ ستا مخ ته وګورو نو په هغې باندې د خفګان او د ناراستیا بلکل څه اثر نشته دی دا ولې عمران ابن حسین رضی الله عنه هغه ورته فرمایي چې زه چې کله راسې را باندې الله جل شانو دا تکلیف او مصیبت راوستی دی نو ما هغه وخت د الله پاک سره دا وعده کړې ده چې یا الله ما دا خپل ځان تا ته سپارلی دی او چې څه قسم زما په ذات کې د تصرف کې زه په دې باندې راضي یم بس که ته په ما باندې سختي راولې که نرمي را باندې راولې که دا تکلیف زما ډېرېږي که لږېږي زه په دې راضي یم هغه راشي چې څومره په ما باندې تکلیف سیوا کېږي نو زما پروا نه زه هغه درد او تکلیف نه محسوسوم دا ولې ځکه چې دی خپله رضا د الله جل شانو په رضا کې چې کوم دی نو هغه ختمه کړې وه دې ته ویلی کېږي چې قرآن کریم کې الله پاک اشاره کوي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک اے نفس مطمئنه اے مومن مسلمان نفس تخپل رب طرف ته واپس شه راضیه مرضیه په دې حالت کې چې ته راضي او الله جل شانو به تا نه راضي وي چې څنګه د انسان د الله جل شانو سره معامله کوي په دنیا کې دغسې الله پاک د هغه سره معامله کوي یاد ساتئ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان تنصروا الله ینصرکم که چېرې تاسو د الله پاک د دین او د هغه مدد کوئ نو الله پاک به تاسو مدد کوي الله خو د چا د امداد محتاج نه دی الله پاک چاته څه حاجت او ضرورت نشته حدیث مبارک کې راځي که چېرې د دنیا د ټول مخلوق د الله پاک په نافرمانۍ باندې جمع شي ټول او ټولو کې یو قسم مؤمن نه وي او د الله پاک بندګي نه کوي او دا جماعتونه چې کوم دی نو بند شي بلکل یو کس د الله پاک بندګۍ کولو واله نه دې سره د الله پاک په خدایۍ کې د یو خسونی برابر فرق نه راځي هغه چې څنګه خدای وړاندې او هماغه شان خدای دی په هغه کې کمی نه راځي ځکه چې کوم یو کس د بل عزت ته محتاج وي چې دی مې عزت وکړي نو زه معزز او که دی راته کنځلي وکړي نو زه بې عزته نو دا سړی خو محتاج دی د انسان دا حالت دی د الله پاک چې کوم دی نو عزت او هغه صفات چې څومره دي دا په خپله باندې کامل دي هغه بندګانو ته محتاج نه دی او چې کله بل ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې راځي موبایل بند کړه که یو انسان په دنیا کې دا غواړي چې د الله جل شانه زما سره معامله څه ده او الله پاک به زما سره څه معامله کوي آیا زه به جنت ته ځم او که زه به دوزخ ته ځم او بیا الله پاک زما نه راضي دی او که زما نه ناراضه دی دی دې ته وګوري چې زما د الله پاک سره دنیا کې څه معامله ده زه د الله پاک په کړو باندې راضي یم او که نه او الله جل شانه چې ما باندې څومره فرایض راوستي دي آیا دا فرایض زه تر څو حده پورې کوم دی د خپله معامله د الله پاک سره وګوري زما په زړه کې الله جل شانه سره کوم جذبات دي د الله پاک د پیغمبر سره زما څه جذبات دي او څه عقیدت دی او د الله جل شانه د کتاب د قرآن پاک سره زما څه دي او بیا د دین اسلام سره زما څه دي او د هر یو حکم د الله پاک سره که د مونځ باره کې دی که هغه د روژې باره کې دی که هغه د زکات په باره کې دی او دغسې د الله پاک یو نیک بنده یو مسلمان د هغه سره زما په زړه کې د هغه څه عقیدت دی دی دا څیزونه وګوري که چېرې د دغه تعلق د دې څیزونو سره سم و د الله پاک محبت او عظمت یې په زړه کې هو د هغه د پیغمبر سره عقیدت او محبت هو او د الله پاک دین پې ښه لګي د هغه هر یو حکم پې باندې ښه لګي د هغه نیکان بندګان پې ښه لګي د هغه قرآن کریم د هغې عظمت او محبت د ده په زړه دا آیت کریمه چې ما ستاسو په وړاندې ولستو الله جل شانه په دې کې مؤمنانو ته د امانت د ادا کولو امر دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله پاک تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه د هغې مستحقینو ته او چې څوک اهل د امانت دي هغې ته یې حواله کړي دا آیت مفسرین لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکې معظمې ته داخل شو
د فتح مکی په کال باندې او مکه فتح شوه او بیا پیغمبر علیه السلام کعبې ته دننه تلل غوښتل نو کعبې د هغې ورته تاله وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چابي وغوښته، چابي چا نه ورکوله. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام واستول. دغه وخت کې چابي روایاتو کې راځي چې عثمان ابن طلحه الحجبي دا چابي د کعبې د هغه سره د محافظ د کعبې او صابین د کعبې. پیغمبر علیه السلام صحابه واستول. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه چابي راړه، ما ته چابي راړه. هغه نه ورکوله، په رضا باندې په زور یې ترې واغېسته. پیغمبر علیه السلام د کعبې ور خلاص کو او بیا کعبې ته دننه شو او په هغې کې مزو بیا بار ته راووتو. دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیتونه نازل شو: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله پاک تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه د هغې اهل ته حواله کوئ. چې څوک د هغې امانت حقدار دی خپل حق حقدار ته حواله کوي. پیغمبر علیه السلام دغه کس راوغوستو او صحابو ته یې وویل چې د چابي هغه ته ورکوئ. بیا یې ورته وفرمایل چې دغه چابي به تا سره همیشه همیشه دا ته واخله. هغه کس ډېر زیات خوشحال شو، عثمان بن طلحه الحجبي، او د هغې سره ایمان راوړو، مسلمان شو رضی الله عنه. دا امانت نه مراد دلته څه و؟ د هغه سره د کعبې دا چابي وه او د اوسه پورې دا حق د هغه سره و. الله جل شانه غوښتل دا چې د کعبې دا چابي د ده سره وي او دی د کعبې متولي وي. پیغمبر علیه السلام حق هغه ته ورکو او تر اوسه پورې علما وایي چې هغه چابي د هغه په اولاد کې او د هغې په خاندان کې دغسې را روان. یو خدایت کریمه د شان نزول له چې د دې واقع څه وه چې د آیت نازل شو. دویم امانت څه ته ویلی کېږي؟ امانت د کوم یو حقدار حق چې پتا پورې کېږي هغه ته هغه حق ورسې، د هغه د حق حفاظت کې او ستا نفس په هغې کې تصرف کول غواړي هغه پکې ونه کړي، دې ته ویلی کېږي امانت. که د هغې تعلق د مال سره وي، د هغې تعلق د دنیا د متاع سره وي او د هغې تعلق د بل یو حق سره وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې څوک تا ته خبره وکړي د راز هغې ته یې امانت ویل. المجالس بالامانه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو مجلس کې دوه کسان ناست دي او په هغې کې په هغه مجلس کې خبرې وشو، دا داسې خبرې دي چې د هغې تعلق د دغه مجلس سره دی، نو د دې مجالسو مدار په امانت سره دی. د دې ځای نه به دا خبرې بل ځای ته نه وړي، که چېرې دې یوړې نو دا تا په امانت کې خیانت وکړو. دې نه معلومیږي چې امانت صرف مال ځان سره پردې کې خل او د هغې حفاظت کول او په وخت باندې هغه ته هغه مال حواله کول، دې ته صرف امانت نه وایي. امانت مطلقاً پردې حق چې تا سره د هغه کېږي او ته په خپل نفس د خواهش مطابق د نفس د غوښتنې مطابق په هغې کې ته تصرف ونه کړې، هغه ته هغه حق حواله کړې، دې ته ویلی کېږي امانت. ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه په یو روایت کې فرمایي چې دا اودس دا هم یو امانت دی، دا مونځ هم یو امانت دی او دا زکات دا هم یو امانت دی. ډېر اعمال دې ته امانت ویلي. دا احکام د الله جل شانه دي او دا الله پاک حکم من وعن برأسه چې څنګه پتا باندې فرض کړی واجب کړی دی هغه ته هغه شان حواله کې الله جل شانه ته او هغه شان ادا شي. دا امانت ادا کول دي. یو سړی اودس په هماغه طریقې سره وکړي چې څنګه دته امر شوی دی، دا یې امانت هغه شان ادا کو چې څنګه په ده باندې ادا کول فرض. مونځ یې هغه شان ادا کو چې څنګه دته د مونځ د ادا کولو امر شوی دی او څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغسې یې ادا کړی دی. دا د امانت ادا کو، د امانت حق یې ادا کو. دغسې چې کوم یو معامله ده او کوم یو حکم دی د الله جل شانه،
د هغې تعلق د الله پاک د بندګۍ سره دی خالص، او که د هغې تعلق د بنده د معاملاتو سره دی، او د هغې تعلق د معاشرت او د اخلاقیاتو سره دی، د ټول څیزونه په امانت کې راځي. امانت په اصل کې څه ته ویلی کېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث د امانت په باره کې نقل کوي، هغه ته ویم، او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو د قرآن پاک یو آیت الله پاک فرمایي قرآن کریم کې، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. مونږ د امانت چې کوم دی نو دا وړاندې کو په غرونو باندې، په اسمانونو باندې، په ځمکو باندې، نو دې مخلوق، دې غرونو، دې اسمانونو، دې سیندونو، دریابونو، دې ټولو څیزونو د امانت د پورته کولو نه دوی ویرېدل، امانت یې پورته نه کړی شو. او انسان چې کوم دی نو راپاڅېدو د امانت دا دروند بار او دا بوج دی پورته. دا امانت څه شی دی؟ دې نه معلوموي، مفسرین وایي چې د دین څومره احکام دي، کوم یو حکم دی د ایمان نه والی او تر لارې نه یو ډکې او موزي شی لرې کول تر دې پورې دا ټول په دغه امانت کې راځي. د چا سره معامله د الله جل شانو په مابین کې او د بنده په منځ کې چې کوم نسبت دی او کومه واسطه ده دا ټول په دغه امانت کې راځي. دغه امانتو چې انسان ته دا صلاحیت کله الله جل شانو ورکو، دا هغه تخم د هدایت دی چې د انسان په دې زړه کې او په قلب کې پروت دی، چې دی ورته څه وخت ورواچلو دې زړه ته د انسان په ده باندې بیا د عباداتو بوج، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقاید او چې څومره احکام دي دا ټول بیا نازلول، بیا دغه صلاحیتو د پورته کولو شي. ځکه خو د نور مخلوقاتو دا پورته نه کو، په هغې کې د استعداد او صلاحیت نه اچولی. دغه امانت ته چې دغه تخم د هدایت ته چې دا د ایمان نه مخکې وي، چې کله د انسان زړه ته ایمان کوزیږي نو د هغه په زړه کې دا امانت وي، دا ایمان یې زړه ته کوز شي. بیا حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه حدیث بیان کړ. یو حدیث خو ما په خپل سترګو لیدو، دا بل انتظار کوم. په اړوندي حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې امانت الله جل شانه نازل کو د خلکو زړونو ته او د هغې تل ته ویښته کوز شو، او بیا د قرآن پاک نه زده کړل هغوی او د احادیثو نه زده کړل، احکام یې زده کړل او په هغې باندې عمل کول. او حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې دغه امانت کړ د خلکو زړونو ته کوز شو، نو بیا زما په دې باندې پروا نشته چې زه د کوم یو سړي سره معامله کوم، چا سره مې لین دین راشي نو یریږم نه د هغه نه چې هغه مسلمان وي، نو بیا هم نه، ځکه چې د هغه ایمان او د هغه ایمانداري هغه په ارام نه پرېږدي او هغه حق ما ته راواپس کوي دی. او چې کله یو بېایمانه وي، یو عیسایي دی، یهودي دی مثلا، نو دیم یریږي د دې نه چې دلته کې چې کوم مینو مثلا د ایمان حکومت دی، د اسلام حکومت دی، احکام د اسلام جاری دي او ټول چې کوم مینو اسلام نافذ دی، دغه کس د ده نه زه خلاصېدی نشم، هغه په خپله باندې ما ته راځي او ما ته خپل امانت ادا کوي د یېرې نه، د انتظامي امورو. یو خو دا زمانه و هغه فرمایي. او بل حدیث بیا دا بیانوي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې دا امانت پورته کېدل به د خلکو د زړونو نه شروع شي. یو کس به وده وي په خوب باندې او دی به په حالت د اوده کې به د ده نه هغه امانت پورته شي، دومره چې د ده په زړه باندې به نری خال جوړ شي. بیا به سهار پاسي، هغه اثر به د هغې په ده باندې وي، بیا به وده شي، نو بیا به هغه خال نور سیوا شي، بیا به نور سیوا شي، دغسې ورو به د خلکو نه امانت پورته کېږي. او یو زمانه بیا داسې راشي چې بیا به هوښیار سړی او زیرک سړی او عقلمند سړی او تجربه کار سړی او معزز سړی په خاندان کې، دا به هغه چاته ویلی کېږي چې په هغه کې به ذره برابر ایمانداري نه وي، د هغه په زړه کې به ذره ایمان نه وي، د دنیا بدماش او لوفر به وي، او خلک به د ده په باره کې وایي چې دا ډېر عقلمند دی او دا ډېر تجربه کار دی او دا ډېر چې کوم بینو پوه سړی دی، هوښیار سړی دی، هغه په باره کې به خلک وایي. داسې وخت به راشي بیا. او بیا فرمایي چې دغه وخت کې به یو انسان چې کوم دی نو د خپل معاملاتو دپاره او لین دین دپاره خلک ګوري او څوک به ورته په نظر نه راځي چې امین سړی او امانتدار سړی کوم یو دی چې په هغه باندې اعتماد وکړی شي. دغه امانت، اعتماد او ایمانداري په هغه کې نه وي، هر یو سړی به د بل نه یېرېږي چې دا سړی او ما ته حق حواله کړي و که نه، ده سره زه لین دین کوم، ده ته زه دوکان حواله کوم، دی زه په مزدورۍ باندې نیسم، ده ته زه یو کاروبار حواله کوم، دی ځان سره په کاروبار کې شریک کوم، نو په هغه باندې به اعتماد نه کوي. داسې کس به ده ته نه میلاویږي په ټوله محله کې او په ټول کلي کې او په هغې علاقه کې
خلک به فلان کیږي کې امین سره او امانتدار سره پاتې کیږي. زما عزتمند عرض مې دا کولو چې دغه امانت ویل کېږي شته دا د انسان په زړه کې هغه د هدایت هغه تخم دی، هغه رڼا د ابتدا چې د کوم سړي په زړه کې دا وي دې سره د بندګۍ چې څومره اعمال دي د هغې تعلق د عبادت سره دی، که د هغې تعلق د معاملاتو سره دی او که د هغې تعلق د معاشرت او اخلاقیاتو سره دی هغه ادا کوي. دی جمع ته نه ګوري او دی یوازېوالي ته نه ګوري، دی تیاره ته نه ګوري، دی رڼا ته نه ګوري، دی بازار ته نه ګوري، دی جومات ته نه ګوري چې کوم ځای کې دی وي او د کوم یو سړي سره تعلق پیدا شو معامله رااله دی هغه ته خپل پر دې حق چې کوم دی نو هغه ادا کوي. که هغه د ملازمت په باب کې وي او که چا ورسره امانت ایښی وي او که چا د سره لین دین وي، د چا ورسره مبي پرته وي، د چا د پورې سمن کېږي خپل شی هغه ته حواله کوي. دا هغه تخم د هدایت دی چې د انسان په زړه کې وي نو دی بیا ټول احکام په خپل خپل ځای باندې راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې د منافق سړي نښې درې دي. آیة المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. چې کله دی خبره کوي نو دی به رښتیا وایي او چې کله دی د چا سره واده وکړي نو دی به د هغې چې دی خبره کوي نو دی به دروغ وایي او چې کله د چا سره واده وکړي نو د وعدې به خلاف کوي، واده به سر ته نه رسوي. او چې چا په ده باندې اعتماد وکړو او چا ورسره امانت کېښو چې دا معتمد سړی دی د سره د خپل حق زه کېدم دی و په هغې کې خیانت کوي، هغه پردی حق چې کوم دی نو هغه به ضایع کړي. دا د ایمان هغه ړومبی تخم او هغه اثر د ده د قلب نه چې کوم دی نه وځي ځکه دی د اعمال کوي. زما عزتمندو د دې سیس تعلق د انسان د قلب سره دی، د زړه سره دی. د کوم مؤمن مسلمان بنده په زړه کې چې دغه تخم د هدایت او دغه امانت پروت وي د ده کاروبار به صفا، د ده اعمال به صفا وي، د ده عبادات به صفا وي، د ده معاملات به صفا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کوم حدیث حضرت حذیفه رضی الله عنه بیانوي په دې کې دې طرف ته اشاره ده هغه زمانې ته چې په کومه زمانه کې به دا فتنه راپورته شي او دغه ایمانداري او دغه امانت به د خلکو د زړونو نه پورته کېږي. خو د دې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سره د خپل امت یری داسې حالت او کیفیت په تاسو باندې رانشي او که چېرې دا حال راشي نو بیا دې پسې چې کوم ایمان دی د انسان په زړه کې هغه ایمان نه پاتې کېږي. د ایمان تعلق د دغه امانت سره دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دل حدیث مبارک کې فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې د فتنو نزول به داسې کېږي لکه څنګه چې په تسبو کې په مزي کې دانې چا پیرلي وي مرۍ او هغه یو بل پسې روانې وي د هغې مزي نه هغه وځي غورځېږي دغسې به دا فتنې راځي. یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا ویمسي مؤمنا ویصبح کافرا. سهار وخت کې به یو سړی چې کوم دی نو هغه مؤمن وي په حالت د ایمان کې به وي او ماښام به د بیا د په حالت د کفر کې او ماښام به د صاحب ایمان و ایمان به ورسره وي او چې شپه تېره شي د شپې تېرېدو سره به دی بیا کفر ته اوړېدلی هغه ایمان به د نه وتی. دا هغه فتنو په زمانه کې به د دا کیفیت وي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې اصل د انسان پر قلب کې دا امانتداري ده او ایمانداري ده. نن سبا هر یو سړی په بل باندې نظر وي دی خپل ځان ته غور وکړي چې آیا ما سره پر دې حق وي نو زه د دې په ادا کولو کې څومره یم، د الله جل شانه حقوق چې په ما باندې کوم دي آیا دغه حقوق زه ادا کوم. د یو بنده حق زما سره دی، د خپل خپلوانو دی، که هغه پردی دی د هغه حق زه ادا کوم. زه ملازم یم په حیثیت د ملازم، آیا زه د ملازمت په دې کې د تقصیر او کوتاهي خو نه کوم، دا زه ادا کوم چې څومره زما سره پر دې حق کېږي. ما سره چې امانت ایښی دی په هغې امانت کې زه خیانت خو نه کوم او ما سره پر دې حق دی هغه حق ما ادا کړی دی. هر یو سړی دا سوچ وکړي د دغې څیزونو تعلق هماغه د امانت سره دی چې انسان په قلب کې وي نو دغه امانت په ځان کې پیدا کول پکار دی او د دې حفاظت پکار دی چې دا په انسان کې وي د ده نه توقع د خیر کېدی شي. دا سړی که چېرې د فسق و فجور ته موت او د معصیات اختیار کړل او د ده نه ارتکاب د ګناه هم کېږي نو دغه سړی به یو ځل توبه وباسي دی به سمې لارې ته راواوړي. او چې کله دغه امانت د دې مثال داسې دی لکه پانغري کې چې انګار پروتي او هغه انګار د هغه نه د اور د بلېدو توقع کېدی شي چې څه وخت هم په هغه باندې تیلي واچي او چې خشاک پې باندې واچي هغه اور بل شي. دغسې د انسان په زړه کې چې دغه ایمان او دغه امانت وي نو د ده نه توقع کېدی شي د خیر چې دی څه وخت هم توبه وباسي دی مسلمان جوړ شي. او که چېرې دغه ختم شو او دغه بسر چې کوم دی نو دغه انګار مړ شو نو بیا دی په توبې سره هم د هغه خیر ته د راوړېدو د هغې چې کوم دی نو دغه نشته دی چې دا سړی به هدایت ته راواوړي. الله جل شانه دې مونږ ته د نیکۍ توفیق راکړي.